شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لمن له الحمد والمجد والذكر والشكر والثناء الأنور وله الكبرياء الأكبر نزل وأنزل على عبده القرآن صور الإنس والجان وعلمهم البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتفرد وتعبد وتجبر بالكمال وحده بتكبير وتنوير وتوحيد وتمجيد بالجمال ثم نشهد أن سيدنا ومؤيدنا ومعصومنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأجلانا وأغشانا محمدا منورا مكرما محترما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माना भर में इसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर इसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। कुरान किया है रब का बंदों के नाम खत है, बंदो तुम अपने रब का फरमान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर इसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। इज़्ज़तमंदो दा अल्लाह एहसान और दा अल्लाह मेहरबानी दे जाए कि दवासिब या फ़र्जन दा अल्लाह किताब तराओ के तासो तवारो
دین لوی خوشحالی دنیا کې نشته. زمون کورونو کې خوشحالی راځي رنگ پر رنگ درنگ پر درنگ او قسمه قسم. چرته وادي نو داغي خوشحالی، چرته گاڑے والی نو داغي خوشحالی، چرته چاته عہده ملاو شي نو داغي خوشحالی، او چا کر معشوم پیدا شي نو داغي خوشحالی. دا ټول خوشحالی د دې جهان عارضی پانی لګ وخت د پاره، او دا خوشحالی دا نه ختمیدون کی او همیشه د پاره دی. میاش د رمضان المبارک دا د الله د طرفنا د رحمتونو بارانونو راوریږي، او رمضان المبارک د میاش کې برکتونه هغه الله هر سیس ترا دن نکي، او د جهنم دروازې بندي او د جنت دروازې هغه کلاوي. خوش قسمت او خوش نصیب دي هغه خلق چې د میاش کې د الله کتاب سره تړلي. دین لوی خوشحالی بل نشتا چې پلار اولاړي او د خپل اولاد د خپل بچی کتاب هغه اوري. والله که د دین بل لوی خوشحالی یو پلار اولاړ دی د خپل بچی سبق د الله کتاب هغه وی هغه اوري، تری اولاړ دی روري اولاړ دی. دین لوی خوشحالی جهان کې بل نشتا. الله دې مونږ ټول ته دا نصیب کړي، او الله دې زمون په هر کور کې د قران یو حافظ پیدا کړي. مور پلار دا غي د خوش قسمتای نه خدا د چې اولاد دینداري، او د اولاد د خوش قسمتای نه خدا د چې دا غي مور پلار دینداري. او دا ګوره کې دې نشي چې مور پلار دی بی دین او اولاد هغه به دینداري الا ماشاء الله. اولاد چې دینداري دې کې به د مور پلار لوی کرداري. کومور پلار دیندار نه اولاد دیندار نشي کېږي. دی بچی زمون ستاسو مخه ته د الله کتاب وې خبر یې د پسینه کې د قران د دې رڼا 3,23,015 حروف دن پراته دي. د پسینه کې د دې قران کلمات 77,434 کلمات دن پراته دي. د پسینه کې د دې کتاب 6,666 آیاتونه دن پراته دي. او دا قران دا یو رڼا ده. قران کریم کې الله فرمایي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. دا قرآن رڼا دا کم زړه ته چې دا رڼا داخل شوا هغه زړه بیا کې انقلاب راځي، او کم وجود کې چې دا قرآن داغه پزړه کې هغه وجود کې انقلاب راځي، او چې چا سینې ته الله دا رڼا داخل کړه د حق او د باطل په میانس کې پہچان بدغه انسان کوي. او خوش قسمت دی ګوره هغه خلق چې هغه سره د قران رڼا ده. بد قسمت په جهان کې هغه څوک دي
چې د قران رڼا ور سره نشته او ژوند تیری سحر را پاسي ماسوتن ودشي سحر بیا را پاسي او ماسوتن ودشي سحر یو پلمنډا بل پلمنډا صرف د دنیا کارونو کې لګېدل دي د دنیا د پاره منډه جوړه کړې دا بعضی بد قسمت داسي چې د شپې ود کېږي نوم د دنیا په غم ودشي رجستر دی حساب کتاب د بالغ دلان دی کی دی سحر چې پاسي بیا رجستر دی حساب کتاب راوالی ټول راز بس زندگی په دی باندې تیریږي حساب دمرش او حساب دمرش شیخ زکریا رحم الله لیکلی دی وای زمنګ د کور ترتیب خداو رمضان المبارک میاشت چې بشورو شو زمنګ زنانو په قران کې یو بل سره سیالي کولا سحر چې به د کور کار ختمو نو پینزلس نوالی شلو پوری سپاره بټولو په یاد ویلې وي او بیا وای دا ځکه چې زمون کور کې ګوره ټوله زنانا د قران حافظانه وي چې کوم کورونه داسي نو ته سوال چې د دې بچو تربيت وشنا بسنګ بچي چې کوم کور کې د سحر لوخي وینځل کېږي جارو والے کېږي او هغه د قران ختم هغه ټیم کې وکي دغه کور کې چې کوم معصوم تربيت کېږي هغه په دې جهان کې انقلاب راولي او چې کوم پلار او مور د خپل حال نه خبر نه لري سحر شي ماقام شي په پته باندې نه پويږي یا ساتي چې د اولاد تربيت ونشو دغه اولاد د معاشرین لوی ناسور جوړيږي او ټولو د خلکو د پاره یو ازغه ده ها معاشره کې لوی ازغه دغه چې داغه تربيت د مور پلار دغه نسيو نشو کوم مین دي چې دیندار وي داغه حالات لوګو ګوري د مین دي ګوري دیندار وي اولاد زکه دیندار ده بختیار کاکی قطب الدین پنوم باندې مشهور هو کنا نو دې چې ماشومو مور وتوی بچي مدرسه کې داخلو ما وی سیدا یو قاری سے خاطبو دا وی زما دا بچي بتا سره قران یادای وی سیدا نو چې ماشوم کې ناسو سوګو قطب الدین بختیار کاکی رحم الله چې څنګه کې ناسو نو قاری سے وت اثر نه شوروش اسر نه سبق وتوی کنه نو قطب الدین کاکی رحم الله ټول سی بار وت بیا د باندې ویلا استاد وتوی تعالی خدا سی بار درځي دویمه بشورو کو چې دویمه شروع کړه هغه وت ماشوم ټول ویلا ویدام درځي نو دریمه بشورو کو چې درېمه د شروع شنو درېمه وت ویلا سلورمه ویلا پنځمه ویلا شپږمه ویلا سوار لسی پاره ماشوم په یاد وې استاد وتوی تا دا قران چرته یاد کړي وې ز چې مور کله په غیږ کې ماشومه اغسته ما نو هغه په یاد باندې سبق وې دا سوار لسی پاره ما د مور په غیږ کې یاد کړی او بیا خبرې چې کله وته دا وې دا سوار لسی پاره می د مور په غیږ کې یاد کړی استاد وتوی بچي پاسا چې چا سره دی داسوار لسی پاری یاد کړی دی دا شپاړه سور سروم یاد کا قطب الدین کاکی رحم الله وتوی زما مور ته صرف داسوار لسی پاری یاد وی چې کومه ما ته یاد دی دین او بل به مور ته یاد نه لري ما ته بدغم یاد وی چې کله مين دي داسې ته سو اولاد بسنګي اولاد بدیندار نه چې کله مين دي داسې اولاد بدیندار ای اولاد بګوره دیندار ای امام ابو حنیفه رحم الله له یو پلار زی راوس ویجی زما دا بچي بتا سرا شاګردي کوي امام ابو حنیفه رحم الله وتوی وی زما شاګردي به هغه سو کوي چې قران وته یادي وی ټیک تا پلار بچی توی بچی را پاسا یو ابتباد امام ابو حنیفه رحم الله لا بیا غ بچی راوس امام ابو حنیفه رحم الله توی تاسو تماویلینو جزما شاګردی به هغه څوک کوي چې هغه ته د الله کتاب یادي نو پلار وتوی جیتته نواورو امام ابو حنیفه رحم الله وتوی وایا سبق ته شروع شو په یو هفته کې ټول قران یاد کړو
او دا څوک خبر یې بیا دنیا کې د امام محمد په نوم باندې دی بیا مشهور دا هغه انسانو چې یو اب تک د الله کتاب مکمل یاد کړي او دنیا کې بیا د امام محمد په نوم باندې دا مشهور او دا بیا هغه انسان دی چې د منصور دربار دا یو فیصله رااله یو سړی خپل خزه ته وی کته د سوار لسم سپګمای نه خستنی نو په ما طلاق ای سړی پریشان شو سحر د منصور دربار ته راغی ویجما سره خو بیګا دا واقع شوی دا هغه علما را جمع کړل ټول علما وتوی په دې سړی باندې خزه طلاق کړ امام محمد سے ناست د امام ابو حنیفه شاگرد وتوی جی تاسو سره آیدا امام محمد پاسه وی خزه طلاق نه ده یو توی تاسو سره دلیل له وی دا الله کتاب وی څنګه د سورته 3 شروع کو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ادا دلیل شخا ورا سالور گواهان مخ کے سالور شهادتونه پیشو والتين شاهد د انذر نه یادای ښا د غزایت ابراهیم علیہ السلام هجرت کړو والتين شاهد د غزای چې چرتا ابراهیم علیہ السلام هجرت کړو والزيتون او شاهد د غزای چې کوم ځای عیسی علیہ السلام پیدا شوو وطور سینین او شاهد د سفرگاه د موسی علیہ السلام وهذا البلد الامین او شاهد د خار د مکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله وی تحقیق سرا انسان می او بہتر یو خسته صورت کې پیدا کړی دی سپوږمۍ بارک الله دانی دی ویلی چې سپوږمۍ می خسته پیدا کړی دا نور بارک الله دانی دی ویلی چې نور می خسته پیدا کړی دی او د سپوږمۍ بارک الله نه دی ویلی او د انسان بارک الله وی چې انسان می خسته پیدا کړی دی نو خزه طلاق نه دا زکات د خزا د سپوږمۍ نه خسته او دا امام محمد رحم الله امام محمد رحم الله پورا کله چې اولاد نه دی اولاد دیندار دی کې بد مور لوی کرداري شیخ زکریا رحم الله چې کله هي په ځکه نو کور تراغه چې کور تراغه نو بیا د ماسی ملاقات لولېګو ورشه ماسی به وی نه خوشاله بشي کله چې شیخ زکریا رحم الله لاړ ماسی کرا ماسی وته وی تا ټول قران یاد کو وی آو جی زنانه وته وی ما ته خل قران وایا شیخ زکریا رحم الله ماشوم وته وی او 10 مشته زبنیت او تړم تا ته قران وام هغه خو وی چې یو صورت براته وی شیخ زکریا رحم الله الله اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 2 رکعاتوں کے سالم قرآن خلاص کا او الناس باندې قرآن درو الله دې مونږه دیندار کی او الله دې زمون کورونو کې زمون بچی دیندار کی او چې دینداری نه ګوره پریشانی چرته تلې نه دا بیا ها بایزید بستامی رحم الله مور تویز علم کو مور وتوی اوکا بچے علم اوکا خو چې علم دې کړه ني نو کور ته باندې راځي بایزید بستامی رحم الله علم اوکا لز دولس کال بعد کور تراغه چکور تراغه ماسوتن ټیمو نو سوچ کو ایک دروازه ډبوم مور میں اون یریږي تکلیف وته ملاو نشي د خو برا پانسی اوس خو موږ نوجوانان چکور تزو دروازه په لته باندې وو او دا څوک چې په لته باندې دروازې وای دینه خیر نه خوريږي او نه دنه انسان جوړیږي او نه د کامیابی دی شي
دا الله تو باندې دروازې نه وي چې کور ته دننه کېږي نه هیڅ خیر بیا نه خورېږي. نو ولاړو دروازه کې ولاړ تهجد ټیم شو، نالای کې اوبه راووتې، یقین یې وشو چې مور مې تهجد له پاسېدلې ده. نو دروازې وډبوله، مور ورته دروازه کلاو کړه چې وی قتل بایزید بسطامی رحمه الله لس کاله بعد کور ته راغی. چې کور ته راغی کېناستو، مور ورته وایي بچې علم د خلاص کوم، فارغ شوي؟ وی آو علم میں ټول مکمل کو. بیا ورته مور وایي الله دې رضا کو؟ چې دا ورته وایي مور ته وایي مور الله خو مې نه دی رضا کړی، الله مې نه دی رضا کړی. مور لاس اوچت کوي، الله بایزید بسطامی زما زیه د عزت رضایم، الله ته زما د زوی نه رضا شه. لاس جدا سے را کاغل بایزید بسطامی رحمه الله وی ما خپل سینه کې خپل زړه کې یو حل چل داسې ولید چې د مور دوا خو مې نه غ په بار لاړه. مین دې چې لاس اوچت کی اولاد د پاره، دا اولاد زندګو کې انقلاب راولي. الله دې زموږ زنانه دیندار کړي. سفیان ثوری رحم الله مور توی ما دین د پاره وقف کا، مور توی بچي ما دین د پاره وقف کړي. سفیان ثوری د کور نه اوت رحم الله، یو کال تیر شو، دو کال تیر شو، درې کال تیر شو، شل کال بعد سفیان ثوری رحم الله کور تراغلو. شل کال بعد کور ته خپل ایرو ما خام ټیمو مدینه تراغه، خپل غلای ته قتل چې کم زمونږ غلای دا کوسا هغه په ذهن کې بس واچول چې دا مو کور دی. شل کال میاس کې تیر شو، بیا د کور شناختو کنو دروازه اوډه بولا دنه زنانه را لمور وا وېسو کې د مور आवाज یو پیجن د وستا بچیم سفیان اسو وای کر دې زنانه زمانه زنانه وچ سچل به کو اغه وته ګوره دروازه هم نه دا کلاو کړي. وی بچي تما الله لور کړي. الله وای چې دا څنګه مور وا چې خپل بچی تا بیا دې ځای کې دنیا کې ورتخان د خوشحالي کی ګوري ویزا قیامت پر از به ان شاء الله ملاقات کو. سفیان ثوری رحم الله د کتابونه چې کم په خپل غوت لیکلو بوجای ډکه پوګه پرتاوه. ما خام کې د مدینه نه بهر اوت، بیا د مور مخ نه دلیدلې. دا دین دا چې خیراتیوم نه راغله ګوره ښا دین دا چې خیراتیوم نه دغه خلکو چې اوس موږ نمونه آلو او الله دې په رحمتونو ولېږي شا قربانای کړی دي دین د پاره. موږ او تاسو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د دنیا دوړ کې د یو بل نمخ کیو، د دنیا په سیالو کې یو بل نمخ کې کنه ټول الا ماشاء الله. د اولاد د پاره هم د دنیا سیالی ده، کور کې هم یو بل سره بس صرف د دنیا سیالای کو. الله دې کی چې زمونږ ستاسو مخه ته اخرت او د اخرت د پاره یو بل سره سیالیو او التم او تاسو کامیاب شو. ها دې زیادای سم نشتا دنیا سې دی مړه یو کېل یو تماشا دا یو سورہ دې پس ګورا مشران ګورې زمونږ د کلی چته ټول لاندې پراته دي دغه ځای او اصل ځای بیا دغه پته بلګي نه اولاد الا ماشاء الله ک دیندار ایسه در پسې وې خو ټیک دا کوس خو چا سره ټیم نشته جمعات کې مخیالي چې څنګه موږ پوښی نو بس منډه اس پیزار ځای تا سوګزان نه دوا نه کوي کته چې اولاد به دواو کی ګوره خوب ویني او اوسنه اولاد الا ماشاء الله هغه ټول توبه الامان دې اوس دیلا کار ګوره دلته ناراضي التبسي. الله دې من او تاسو لرا د اغزای غم او فکر پیدا کی. رمضان المبارک میاشتا کم آیات مبارکہ مالوستے او اغه کې الله فرمای شهر رمضان میاش د رمضان خ الذي انزل فيه القرآن تا اغه میاش ته چې د میاش کې الله د قرآن نزول شروع کړو.
میاش کې الله د قران نزول شروع کړ او بیا سورۃ قدر کې وای انا انزلناه فی لیلۃ القدر شپه د قدر کې الله وای ما د قران نزول شروع کړ سورۃ دخان کې وای انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ پشپه د برکت کې ما د قران نزول شروع کړو میاش د رمضان وا شپه د قدر وا دغه شپه د قدر دا شپه د صدا د عزت دا او دغه شپه د برکت دا او دغه شپه رمضان المبارک کې دا او دا رمضان المبارک ته چې الله عزت ورکړي دی شرافت ورکړي دی د دې وجنا چې دې کې د دې قران نزول شروع شوه چې پښکم شپه کې دا قران نزول شوه دی هغه شپه د نور شپو سردار ده او دغه شپه کې یو سات عبادت ما تراوی دی وکړي مز دی وکړو بیا لړی ود شوي پښمنی لرا پاسې دي بس داستا قیام دی د 1000 میاشتو د عبادت نغورا چې کوم شپه کې دا قران را لګل شوی دی هغه شپه دومره عزتمند ده بیا وایي چې کوم سینه کې دا قران پروت دی هغه سینه به سوره عزتمند دی او کوم جب دا قران وای هغه جب به سوره عزتمند دی او بیا هغه انسان چې دا قران سینه کې راغسته دی او عالم کې ګرځي د دې قران پرچار کوي او دا قران خلقو ته بیانوي دغه انسان په انسانانو کې څومره عزت ټول کلک نیت وکړو ان شاء الله چې یو بچي مدرسې لور صحیح ده او خپل بچی نه ډاکټر جوړ کا انجینیر جوړ کا یو لوی تاجر ته جوړ کا موږ دغه خلاف نه یو کوا دنیاوی معاملات دي په بچو کې یو د قران حافظ هم جوړ کا دا به ان شاء الله د قران حافظ چې سترګې دې پټی شنو پته بلګي او دا به هغه ځای کې پکار راځي چې کم ځای ایسوک پکار ناراضي تور تم تیارې ایسوک بالتنی دا بچي بستا بیا پکار باندې راځي ها رستو به در پسې سویلی باقی خو دنیا دوړ دے ټول یو بل مخ کې منډه وای با من او تاسو الله رضا د پاره کلک نیت وکړو چې پکور کې به یو بچي